یو بله مسله چا تپوس کړی دی چې قرباني د چا چا سره کیږي او د چا چا سره نه کیږي. دا مسله ډېره زیاته نن سبا عامه ده، په دې سوشل میډیا باندې ډېره زیاته چلیږي. بعضې علماو د بعضې کسانو نومونه اخیستي دي چې د پلاني سره قرباني نه کیږي، د پلاني سره نه کیږي. لکه یو پکې ویلی دی چې هره کم سړی په بینک کې جاب کوي د سره قرباني نه کیږي، څوک به قرباني ورسره نه لي، که چا ورسره واغسته قرباني نه کیږي. دویم نمبر دا چې کم سړی د پرایز بانډونو کار کوي، یعنی په سود کې د اخته دی، د سره قرباني نه کیږي. د هغې سره سره حلاق کم خلک چې په بازارونو کې خلکو له ګیرې خرئ او یا په ګیرو کې خلکو له قسمه قسم پیشنې کوي، چې کم دغه خلک دی د پېښور د دې سره قرباني نه کیږي. دا یو څو کسان یې منشن کړي دي. په دې باندې ځان پوهول غواړي چې یوازې 3 کسان نه دي چې صرف یار نایي دی یا په بینک کې جاب کوي، یو کیشر دی او یا په بینک کې منیجر دی، اپریشنل منیجر دی، او یا دا چې پرایز بانډ کار کوي. بنیادی طور باندې مسله دا ده، اول خو خبره دا ده چې هر یو سړی ځان له ځانه قرباني وکړي. غوره دا ده، جابر صاحب وایي چې موږ به د نبي علیه السلام په زمانه کې د ګډانو نه یو کس قرباني کول او په غواګانو کې به 2 کسان شریکېدل او دغه شان یې ورسره په اوښانو کې. دا خو طریقه صحیح ده، خو غوره طریقه ټول علما کرام وایي دا ده چې هر یو سړی ځان له ځانه قرباني وکړي. که خیم دی ځان له حلال کړي، او که ګډ دی چې ځان له حلال کړي، او که چېرته چلی دی چې ځان له حلال کړي. خو بالفرض که چېرته یو سړی په شریک باندې قرباني کوي چې مختلف یا ورونه شریک شول یا د کلیوال دي یا ملګري دي، د هغې طریقه دا ده چې یو خو به ټول ملګرو ته وایي چې خپل نیت هم خالص کوي، یعنې د ټولو نیت به د قرباني د کول وي. بالفرض که به د 2 کسانو کې په غوا کې 2 کسان شریک کېدی شي، په میخه کې په اوښ کې 2 کسان شریک کېدی شي، د 6 کسانو نیت برابر دی، خو دا یو کس نیت برابر نه دی. هغه یو کس وایي چې زه ځکه کوم چې کوي نه کوم خلک راپسې خبرې کوي، د ټولو قرباني ونه شوله. یا دا ده چې 6 کسان قرباني کوي، د هغوی نیت ښه برابر دی، خو یو کس پکې نیت کړی دی چې زما ماشومان دي او پردو خلکو ته پسخېږي دي او کور ته غوښې راوړمه، د ده قرباني مو نه شوله، د ټولو قرباني ونه شوله. دا مسله داسې بیانول پکار دي. د دې نه علاوه دا 3 کسان یوازې نه دي چې نایي دی او یا په بینک کې دی او یا د بانډ کار کوي. بنیادي طور باندې مسله دا ده، هر هغه څوک چې د هغه مال حرام دی د هغه څه قرباني نه کېږي. که دا غل دی هم ورسره نه کېږي، او که دا ډاکو دی هم ورسره نه کېږي، او که دا داسې نایي دی چې خلکو له ګیرې خرئ او په دې پیسې ګټي، د ده سره هم قرباني نه کېږي. او که دا بالفرض داسې دی چې سود کوي، د ده سره هم قرباني نه کېږي. یا یو سړی د هغه رشوتونه الي، د ده سره هم قرباني نه کېږي. یعنې هر هغه سړی چې د ده په مال کې خلکو ته پته ده چې دا مال د حرامو دی او د هغه سره د قرباني شریکه کړله، د یو کس دا قرباني دا په دې ټول څاروي کې دننه ده، یعنې د دې څاروي په هر اندام کې د یو کس شرکت دی. لهذا د چا چې مال حرام دی د هغه نه ځان ساتل غواړي. په دې بنیاد باندې ښه خبره دا ده چې سړی د هغه چا سره قرباني والي چې ښه ورته معلوم دی، او یا دا ده چې ځان له قرباني والي چې دا کوم خلک د هغوی پیسې مشکوکې دي یا پیسې حرامې دي چې د هغې نه ځان وساتي. البته یو خبره یاد ساتئ، چونکې دا که بالفرض کم خلکو له ویښته جوړوي نایان دي، دوی خو هم زموږ خادمان دي، نو د دې هم دلازاري نه ده کول پکار چې دا موږ دلازاره کړو. دا خو زموږ د معاشرې خلک دی، دا خو پښتانه دي، مسلمانان دي، پاکستاني دي. داسې قسمه خبر هم نه ده مناسب چې موږ داسې کل کر دا خبره بیانو چې دې څه قرباني نه کېږي. یا دا سړی په بینک کې دی، نو دا د بینکونو نظام هم زمونږ دی، داسې مکمل سړی و بینک والا سره نه کېږي. په دې کې خبره دا ده یو سړی نایي خانې ده، دغه په بینک کې روزګار دی، دغه نور روزګارونه هم دي، مختلف حرام روزګارونه دي، مشکوک روزګارونه دي. نو که بالفرض د دا پیسې د دغې حرام روزګار نه راغستې دي، استاد سره یې شریکې کړې دي، یقینا داسې قرباني نه کېږي. خو داسې خلک الحمدلله شته، موږ ته معلوم دي چې هغه کله پوهېږي چې زما پیسې حرامې دي، بیا قربانۍ له بیا حلالې پیسې راوالي، حج له هم په حلالو باندې ځي. نو که د یو کس څه پیسې حلالې څه حرامې دي، د سره قرباني کېږي. که د یو سړي څه پیسې حرامې دي، څه مشکوکې دي، څه حلالې دي، قرباني ورسره کېږي. که مکمل طور باندې پیسې د بینک دي، مکمل طور پیسې د ګیرو د خرولې دي، نو بیا دغه څه قرباني نه کېږي. نور که دغه نور یعنې به طور مثال په نایي خانه کې هو چا له ویښته واړه کوي، 10 کسان راځي، 8 له ویښته واړه کړل، 2 له ګیرې وخرولې. د ګیرې خرول دا پیسې حرامې دي، خو د 8 کسان د ویښتو پیسې خو حلالې دي. لهذا داسې مکمل فتوه کې احتیاط کول پکار دي. خدا یو ترغیب موږ ورکوو چې کم ملګري د هغوی پیسې حرامې دي، نو په حرام باندې ځان له مه کوئ، د بل څه مه شریکېږئ، ځکه ستاسو هم بیا نه کي، د بل په هغې کې ماستر پرېوځي. لهذا دا مسله داسې ده چې تحقیقي طور باندې دا مسله معلومه شي.